جریر طبری رحمه الله د یو وخت ډیر عالم او ډیر تکړه سړی تیر شوی دی او د خپل واقعه لیکلې ده او دا واقعه دې دپاره موږ بیانو چې ګوره طالبانو ډیر خلک داسې چې هغه طالبانو ته علماو د سپک ګوري او دې ته په هېڅ نظر نه ګوري وایي دا د معاشرې لوېدلي خلک دي الان کې دا د الله تعالی دوستان دي دا د الله تعالی دې له ډګري ورکړې ده چې انما یخشى الله من عباده العلماء په مخ د ځمکه چې د الله تعالی نه یېرېږي دا عالمان یېرېږي نو د ابن جریر طبري رحمه الله واقع خپله بیانوي وایي د طالبګرۍ په زمانه کې موږ په یو علاقه کې وو سبق هم واو زموږ د ټولو ملګرو سره د لارې توکه ختمه شوله په هغه دور کې به طالبانو خپله خرچه کوله زموږ سره چې کله توکه ختمه شوله او خوراک ختم شو نو موږ اراده وکړه چې بېرته به خپل کلي ته لاړ شو او ځان سره به نورې پیسې راوړو بیا به سبق وو نو موږ چې کله را روان شو دا کلي دوکاندار یو سړی د کراڼې دوکان و هغې زموږ نه تپوس وکړو چې ولې طالبانو چېرته دی خیر شه نو موږ ورته خپل حالات واورو چې موږ غریبانان یستو سراسر دلته اوس ختم شو زو کلي نه پیسې راوړو نو هغې راته وویل چې مه ځئ تاسو سبق ووایي او ستاسو چې څومره خرچه ده دا خرچه هم په موږ باندې موږ به ستاسو زه به ستاسو خرچه برداشت کوم نو موږ ویل ته خو یهودي خو هغې ویل چې خیر کو زه یهودي یم خو ستاسو خرچه به خیر قرض یې بیرانه هله یې قرض به دله در کومه او چې کله هم بیا پیسې راوړې ماله به خپل پیسې راکوي نو محمد بن جریر طبري رحمه الله فرمایي وایي موږ سبق واو او هغه وخت تېرېدو چې کله موږ بیا را روانېدلو سبق پوره شو نه موږ ورلو او هغه دوکاندار ته مو ویل ته خپل حساب کتاب وکړه ستا چې څومره پیسې کېږي چې موږ یې دله راوړو نو هغې راته وویلو چې دا څومره پیسې تاسو له ما درکړي دا مې لله فی الله لپاره درکړي دي تاسو طالبان وایي د دین نو بس خیر دی دا پیسې مې تاسو له چې کم داسې درکړلې نو دا وایي موږ ترې روان شو او بیا موږ بل کال له حج له لاړو چې کله حج له لاړو نو هغه یهودي او د هغې سره غونډه فیملي غونډه کورنۍ دا هم چې کوم د بیت الله کې تاوېدل او طواف د بیت الله کاوه نو بیا د هغې نه وروسته موږ ورلو او د هغې نه هم تپوس وکړي ته خو د پلانکۍ علاقې هغه پلانکۍ دوکاندار یهودي نی نو هغې راته وویل چې ولې نه مزقه سړی یم نو موږ تپوس وکړو چې څنګه درته ایمان نصیب شو ته خو یهودي وي نو یې راته وویل چې تاسو کله رخصت شئ د شپې یو ښایسته سړی رالی او زموږ دا غونډ کور په هغې باندې منور شو ښایسته شو او ما ته ویلو چې تاسو زما د میلمنو زما د